بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد. وقال رجل من بني عقيل، دا بني عقيل یو سړی شاعر دی، ناغه دا وایي د یو قبیلې والا سره رشتهداري هم وه او د هغوی سره جنګ بیا هم جوړ شو. نو دوی چې که موږ تاسو اوس وجنو او تاسو د خپلو زموږ هغه سرداران مشران خفه کېږي، ځکه چې دا زموږ د خاندان او زموږ د علاقې خو هغو خفه کېږي، خو بیا هم موږ په تاسو باندې حمله کوو او ستاسو د دې خپلولۍ او ستاسو د دې ژړا او ستاسو د فریاد د هغې موږ هېڅ قسم پروا نه لرو. نو دا شعرونو کې په دې کې دا خبره ده. دا د بحر وافر نه دي. په بحر وافر کې کم تفعیلي مفاعلة او فعول. نو په دې کې مفاعلة د کوم ځای پورې جوړېږي؟ بکره سرا مفاعلة، بیا کنایه مفاعلة او بیا فعول د کوم ځای پورې جوړېږي؟ علی عمرین، بیا نغادیکم بمرحفة ثقالین، بیا خوا نعدیهن يوم الروح مسلمة للصائم لها من الهامة بكرم وإن كانت تحادث بالصفات ونبيه لنقتلهم عليكم ونقتلهم كأننا لا نبالي. قافیه پکې شعر قالي پکې قافیه ده او دا حروف القافیه پکې کم دي؟ لام پکې روي دی، د لام نه وروسته بیا پکې وصل ده، د لام نه مخکې الف پکې ردف دی. او حرکات القافیه لام باندې مجرا ده او دا الف نه مخکې قاف باندې حذف ده. او روي بګه مطلق ده که مقید ده؟ مطلق ده. مردوفه ده مجرده مؤسسه موصوله بالهین ده من هذا. او قافیه بګه څه ده؟ متواتر ده. ولې؟ ومفاعلة فعول بكره سراتنا يا آل عمرو نعديهن يوم الروع عنكم وإن كانت مسلمة للصائم لها لون من الهامات كأن وإن كانت تحادث بالصقال ونبيه حين نقتلكم عليكم ونقتلكم كأننا لا نبالي. بكره سراتنا يا آل عمرو نغاديكم بمرحفة ثقالي. بكره كره دا مصدر ده دا کریه یکرمون، مطلب بدشواله ناخوخی. سراتن دا سردار دو، آل عمرو دا خپل قبیله. نغادیکم غادا یغادی مغاداتا دا سار کو وقت دلل حمله کول. مرحفة رحف يرحفو دا باب فتح يفتحونا تیرتورا او ارهف يرهف ارهافا. ثقال د ثقل ثقل جمع ده دغه د ویلې چمکدار ده. بكره سراتنا يا آل عمرو، و اے آل عمر منګ د خپل مشرانو د ناخوخۍ سر باوجود نغاديكم بمرحفة ثقالي منګ په تاسو باندې صاحب په وخت کې حمله کوو په تیزو او چمکدارو تورو سره. یعنی مطلب اگر چې زموږ مشران دا پته غني، مشران څنګه پته غني چې لکه خبره ټول هغو سره لبسي که نه، نو هغوی پته غني، خو بیا موږ تاسو باندې صاحب په وخت کې حمله کوو. بكره سراتنا يا آل عمرو، و اے آل عمر دا زموږ د سردارانو د ناخوښۍ باوجود نغاديكم من با سار ټایم کې تاسو باندې حمله کوو. بمرحفتین ثقالي
پدا سی تور سره چې تیرې دي او تیز دي چمکدار دي نعديهن يوم الروع عنكم وإن كانت مسلمة اتصال نعدي عدى يعدي تعدية بمعنى أرول يوم الروع يوم الحرب تبلغ روع جنگ ويري تبلغ وإن كانت مسلمة من باب تفعيل نمرة وباب كرمان نمرة فاتورة كي دا غاخونا دا غير أولي للي تورة پسيدل اتصال د اتصال جمع ده او دا غیغه تیروالي ته ویل کېږي تیروالي طرف نعديهن يوم الروع عنكم وای موږ به واپس کوو د خپلې تورې د جنگ په ورځ باندې تاسو طرف ته وان كانت مسلمه اتصال اگر چې د دغې تورو هغه تیرواله پس شوی دی اگر چې د دې تورو هغه تیرواله پس شوی دی مطلب دا دی چې اگر کا منګه دا بد غنو چې تاسو سره دښمنی وکړو خو بیا به منګه تفصیل نه وو وعديهن منبا وابا اړو با دا نغه توري يوم الروع د جنگ ور باندې صف وان كانت مسلمه اتصال اگر کا دغه توري د دې اغاز دا غیغه دا تیرواله پس شوی لها لون من الهامات كاب وإن كانت تحادث بالثقال لون مفرد الوالد جمع رنگ ته وي هامات هامت جمع د کرای ته وي کوپړی ته کابین دا باب نصرین سنور په معنا منتشر کېدل مایل کېدل یا هغه د رنگ ته لیکي چې توروالي طرف ته مایل یا سنور چې توروالي طرف ته مایل دي وإن كانت تحادث يحادث محادثة بمعنى چمکاویدل پړقیدل بالثقال ثقال وجود ثقل ته ویل لها لون من الهامات كام وإن كانت تحادث بالثقال ولها دغی تور د پارا لون من الهامات كام د کوپړی د زخمونو د وجنا هغه سر رنگ د چتوروالي طرف ته مایل دی وإن كانت تحادث بالثقال اگر چې هغه د سیقل په ذریعه سره سیقل شوی دا او چمکاو کړی شوی دا وای دا توري دا خو چمکاو کړل شوی او دا سیقل کړی شوی د بیا غزن او دا څه لري کړی شو خو بیا هم لکه دونه وهل بای باندې شوی دي چې دا د سروالي د وجنه توروالي طرف ته مایل شوی دا زموږ دا توري لها لون من الهامات كاب لها د تورو د پار رنگ دی من الهامات دی کوپړی درې وینو د وجنه کامن توروال طرف ته مایله وان كانت تحادث بالنصال بالثقال اگر چې دا چمکاو کړی شوی دا سکل د سیقل بدرسه سیقل کړی شوی دا ونبكي حين نقتلكم عليكم ونقتلكم كأن لا نبالي بکای په معنا جړل نقتل قتل يقتل قتلول لا نبالي بالا يبالي مبالاة پروا کول ونبكي حين نقتلكم عليكم او منګه جاړو په کوم وخت چې موږ په تاسو باندې حمله کوو یعنی کله چې موږ تاسو وځو کنه نو جاړو د باندې دا چې خپل ویني ودا خفقيګو د باندې جاړو د باندې ونقتلكم كأن لا نبالي موږ تاسو سره راځم دې کو او تاسو دې قتلو چې ګویا یې موږ دې پروا کوو چې تاسو موږ خپل دي ونبكي حين نقتلكم عليكم او منګه جاړو په کوم کې چې منګه قتل کو په تاسو باندې دا قتلونه منګه قتلو تاسو لره بری باندې ونقتلكم هم تاسو قتلو كأن لا نبالي ګویا کې چې موږ دې خپل وړاړو پروا نه ساتو خالي وقال قتال الكلابي قتال دا شاعر اسلامي نه دی لقب عبد الله بن يقبل د چې چلو چې دا شاعر دا خپل طرف لور باندې جنن دا مینو دا خپل طرف لور سره خبرې اترې او غب شپ دا چل به سره کوو نا غرور ورته ویروري چې ته بهارو ضرور راغنو د خپل طرف ته ویلي شاعر دا چې تلګه زمانه د خور سره خبرې اترې وره مکو او دې سره تعلق مساته شاعر نه قلل یو پیرا دې راغه او د سره خبرې کولې نو دا تر اوسه ولګي په شاعر بس ورپسې شو او دې وهو چې لکه دې ما دې خور نه قلل شي شاعر مخکې د تر اوسه بس ورپسې دی
چې لري ورسېدو نو هلته کې یوه توره پرته وه نو د شاعر راوغځو د خپل تره زوی په مړ د تره زوی نه زیاد نو دی وایي نشدت زیادا دا ووایه په کم دا باندې بحر طویل باندې په بحر طویل باندې بحر طویل کې څه صحیح فاعول مفاعل فاعول مفاعل جوړ کړئ تفعیلین نشدت څه شو مفاعل جوړ کړئ زیادا ول مقاما بيننا وذكرته أرحى مسعر فلما رأيت أنه غير عملت له كفي بلدن مقوم وإذا فعول مفاعل فعول مفاعل فعول مفاعل فعول مفاعل نشدت زيادا والمقامات بيننا وذكرته أرحام مسعر وهيثم فلما رأيت أنه غير منته عملت له كفي بلدن مقوم ولما رأيت أنني قد قتلته ندمت عليه أي ساعة مندمي نشدت زيادا والمقامات بيننا وذكرته أرحام مسار وهيثم نشدت نشد ينشد بمعنى قسم ورقول چانا مينت کول فریاد کول دا الله واسطه ورقول دا قسم زیاد کو دې لغنم دې ترز دې میو والمقامة مقامه مفرد مقامات جمع ده مجلس ته ویلېږي خپل اپس کې خبرو ته ویلېږي وذكرت ذكر يذكر تذكيرا يعدول ارحام در رحم جمع ده صله رحمي ته وایي او سعر او هيثم دا دنه نکاو دا ور نکاو دا بر نکاو دا غینونه نشدت زيادا والمقامات بيننا وما دي زيادة تخذه واسطه ورکړه والمقامات بيننا او حال دا چې دماغ د په میس کې ملګرتیا وا یا ما د په میس کې خبره اترې وذكرته ارحام مسار وهيثم اما ورته د پلار نکاح د سار او د هيثم هغه رشتہ داري ورته یاد کړه څنګه موږ قلار شو په دمانه مینه ما پدې اور د مینه ما د سره خبره اترې کوم ما ته بسوي نو نشدت زيادا ما دي زیاده د خدای واسطه ورکړه والمقامه بيننا او زمنګه په بینس کې ملګرتیا وا یا ناس تپاستا وا مجلس وذكرت وما يسر هغه ته رشتہ داري د سار او د هيثم فلما رأيت أنه غير منته عملت له كفي بلدن مقوم ولما رأيت رأى يرى بافت آية هنا